چې د مولانا صاحب دغه لیکل پاتې شي زما په خیال چې دا به په دې معاشره باندې ستاسو هم یو احسان وي چې د مولانا صاحب دغه قیمتي لیکل دې خلکو ته پرېږدي. دا راته ووایي چې د دې نه علاوه هغې چې دا کوم اشعار لیکلي دي داسې څه شته چې تاسو مونږ سره په دې ځای کې شریک کړئ چې اورېدونکي دا واوري او مونږ ته دا پته ولګي چې یاره د هغې د اشعارو تعلق د شعر کوم اړخ ارشاد که تاسو ما ته یو څو شعرونه ووایئ قدرمنو. دا اشعار به ډېر ویلو په خطبه کې په جمعې په دوران کې په داسې بعضې ځایونو کې د نصیحت په طور باندې هغه زه تاسو ته وړاندې کوم. هسې نه دی آسان د جنت باغ، هسې نه دی آسان د جنت باغ چې به مومي په عصیان د جنت باغ په نافرمانۍ باندې دا نه ملي. جنت زید د پاکانو متقیانو، جنت زید د پاکانو متقیانو چرته مومي پلیتان د جنت. عجیبه چینی خوږې پکې روانې، عجیبه چینی خوږې پکې روانې لري وصف تجریان د جنت باغ. او 14,000 کاله لوړه یو ماڼۍ ده، 14,000 کاله لوړه یو ماڼۍ ده زیات د دې هم اعلی شان د جنت باغ. زه درویش او ته جنت په مینه غواړو، زه درویش او ته جنت په مینه غواړو چرې غواړي عاشقان د جنت باغ. رغبتي او آخرت طرف ته توجه او دغه شان د مرګ یاد او د قبر منظر هغه ټول هغې په دغه اشعارو کې اوس تا یو دی مونږ ته یو سبق راکړه چې ګورئ که کوم خلک غواړي چې مونږ د جنت ته لاړ شو نو باید چې هغې نیک اعمال ترسره کړي او داسې نه کېږي چې یو سړی د ګناهګار وي او هغه جنت ته به ځي، بلکې د جنت دپاره پکار دي چې خلک نیک اعمال خامخا